چې زړه یې نه ځي او هغه رانه روان هم دی چې زړه یې نه ځي او هغه رانه روان هم دی زه به ژوندی یم چې زما د زړه ارمان هم دی. سلامونه، نیکې هیلې او ډېر احترامات دوستانو، ستاسو ورور ستاسو ملګری سمر افریدی یم. امید دی چې روغ جوړ به وئ او د صحت په جامه به وئ. پروګرام دی ادبي څیرې د انګازي ټي وي او نن ما سره د پلوسۍ د سیمې یو ځوان مشهور مقبول شاعر محترم اختر ننګیال صاحب موجود دی. د سره به د په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو. د ټولو نه مخکې ننګیال صاحب تا ته په پروګرام ادبي څیرې کې په خیرالې او ستړي مشي وایم. ډیره مننه. زه د انګازي ټي وي د ټولو ملګرو ډیره مننه کوم چې تاسو دومره زیار وباسئ او پښتو ادب له دغه سحرې چې کوم دی نو دا مخې ته راولئ. نو ستاسو دې کار او زیار ته په ډېر دروند نظر ګورم او دا یو د پښتو د ادب دپاره یو ډېر نیک او ډېر ښه کار ګڼم. ډېره مننه. خپله پېژنګلو را سره په لنډو الفاظو وکړه. پېژنګلو داسې ده چې زما پوره نوم چې کوم دی نو هغه اختر حسین دی. تخلص مې ننګیال دی او قلمي نوم مې چې کوم دی نو اختر ننګیال دی. د پلار نوم مې غلام حسین دی او پلوسی کلي کې پیدا شوی یم او همدغلته کې ژوند کوم. بس دغه لنډه شان پېژنګلو ده. خو دومره ده چې دغه تقریبا د 28 کال وشوه چې شعر او شاعرۍ سره بس هغه اړیکې مو ورسره شته دی او څه لیکو لیکل کوو. نو تقریبا دغومره وخت پرې کېږي. بس د شعر او شاعرۍ په کومو صنفونو مو زیات لیک کړی؟ ما خو غزل مې خوښ هم زیات دی او لیکلی مې هم زیات دی. نور دین علاوه مې نظم هم لیکلی دی، سندره مې هم لیکلې ده، چاربیته مې هم لیکلې ده، دغسې نعت، حمد، په دې ټولو صنفونو مې تبازمایي کړې ده. خو د خوښې صنف مې چې کوم دی نو هغه غزل دی. 2 کتابونه چاپ دي. ړومبی کتاب چې کوم چاپ دی نو د هغې نوم دی تاند کلی او دویم کتاب دی ستا د مینې کرشمه ده. دغه 2 کتابونه د شاعرۍ دي، دا چاپ دي او دریم کتاب انشاءالله چې ډېر زر به د لوستونکو مخې ته راشي. د هغې کمپوزنګ شوی دی او د چاپ په مرحلو کې دي. نو امید کوم چې چاپ به شي ډېر زر کښېږي. د کوم شاعر د شاعرۍ نه ډېر متاثر یې؟ تاسو په زړو کې خبره کوئ یا د نوي دور یا چې کم وفات شوي دی هغې کې یا تاسو د کوم شاعر نه مطلب زیات متاثر یو په زړو کې یا په نویو کې؟ په زړو کې خو د خوشحال بابا، حمزه بابا، کاظم خان شیدا، حمید بابا، دا ټول کلاسیک شاعران دي او رحمان بابا دا مې خوښ هم دي، لوستې مې هم دي. او که بیا د دې نه په دې مخ راځو نو بیا چې کوم دی په دې دور کې هم ډېر ښه شاعران شته دی. هغوی هم ډېر ښه غزلې لیکي لکه درویش درانی شو، اظهار الله اظهار شو، عباسین یوسفزی صاحب او دغسې نور ډېر ملګري. ماله به دې وخت نومونه هېرېږي خو په دې وخت کې هم په موجوده دور کې ډېر ښه شاعران شته او ډېر ښه غزل لیکي او د پښتو د ادب دپاره ډېرې هلې ځلې کوي. شعر او ادب اسلام او باقاعده طور د چا نه اخیستې ده؟ داسې ده چې اول کې خو زه نه چېرته داسې د یو شاعر سره ملاو شوی وم ما چې کله شاعري شروع کوله. خو بس همدغسې مې شعر او شاعري مې دغسې شروع کړې ده چې ما به اول موسیقي اورېده. د شاعرۍ د شروع کېدو نه مخکې به ما موسیقي ډېره په شوق اورېده او کم غزل به مې چې په موسیقۍ کې واورېدو او خوښ به مې شو یا به راباندې ښه ولګېدو نو به راته ټول یاد هم و. نو همدغسې مې بیا خپل کوشش شروع کړو او ړومبی اجلاس چې کوم دی مرکه مشاعره دا چې کوم دی نو په ساو مرکه کې د کلندر صاحب د سره شوې وه او بیا به باقاعده هلتې تلو او ډېر لکه تربیت زموږ هلته شوی دی. نو اسلام داسې ډېره د شانه نه ده کړې خو بس دغه تنقیدي اجلاسونو کې به هم ناسته پاسته کوله او زیات زده کړه به زه دا ووایم چې موږ په دې تنقیدي اجلاسونو کې کړې ده. د ساو ادبي مرکه چې کوم ده په هغې کې یا اوس چې پوهنتون ادبي ستوري کم کېږي نو هغې کې موږ سره باسین یوسفزی صاحب، سیماب صاحب او دغسې نور مشران دي. نو مونږ باقاعده یو تنقیدي یو نشست هم کوو.
نو هغې کې لکه زیات زده کړه به زه دا ووایم چې موږ په تنقیدي نشستونو کې کړې ده. کومو ادبي غونډو سره د تګ راتګ دی چې په باقاعده طور ته ورځي؟ د غوري خیل پښتو ادبي جرګې زه صدر یم. جی نو دغه جرګه خو زمونږ جرګه ده، زه صدر هم یم. پوهنتون ادبي ستورو سره مې کلک تړون دی. د شروع د اجلاس نه تر دې وخته پورې دې سره یو تړون پاتې شوی دی او شته ورسره. نو دې ته زو راځو خوشه چې کومې جرګې کېږي په جمروس کې چې کومې کېږي، دلته چې کومې کېږي، نو کوشش خو دی چې لکه ځان ورسوو او شرکت وکړو. نو دغه ټولو جرګو ته ځو. اچیني ادبي جرګه دغه ابتدایي دور جرګې وي، په دې ټولو کې هم لکه ناستې پاستې کړي دي او په دې کې مې څه اخیستې دي. طبعا ټول مینوال به ستا د غزل په انتظار وي، نو څنګه دې خوښه ده؟ غزل دی چې ارشاد. یو ستا له یاده لاس په سر نه یمه، یو ستا له یاده لاس په سر نه یمه، بل د خپل ځانه هم خبر نه یمه. واه واه ډېر ښکلی. سړیا زه د محبت سړی یم، سړیا زه د محبت سړی یم، نه د شور نه یمه د شر نه یمه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. ډېره مننه. وخته ستا کم داسې ازمیښت دی چې زه وخته ستا کم داسې ازمیښت دی چې زه ورته ولاړ لکه د غر نه یمه. ډېر ښکلی ډېر مزیدار. ډېره مننه. یم تر دې ځایه په همت راغلی، یم تر دې ځایه په همت راغلی، ختلی زه د چا په سر نه یمه. ډېر ښکلی ډېر مزیدار. مړه زمانه به ګیله نه کوي، مړه زمانه به ګیله نه کوي، زه ګوره یمه خو اکثر نه یمه. ډېر ښکلی ډېره مننه جي. چې خوشحالی ځان سره رو نړمه، چې خوشحالی ځان سره رو نړمه، ننګیاله بیا خو به اختر نه یمه. ډېره مننه. بل غزل دی عبد سمر صاحب چې دروغ نه دي پر اختیا لیدلی نشم، دروغ نه دي پر اختیا لیدلی نشم، د چا سترګو کې جړا لیدلی نشم. واه واه ډېر ښکلی. مننه جي. غم د خپلې بربادۍ را سره نشته، غم د خپلې بربادۍ را سره نشته، تا نیمګړی نیمه خوا لیدلی نشم. واه 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 ډېر ښکلی. مننه جي. داسې یم د ګېډې غم په مخه کړی، داسې یم د ګېډې غم په مخه کړی، خپل بچي هم په رڼا لیدلی نشم. ډېر ښکلی ډېر مزیدار. دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نشي، دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نشي، دا څه ژوند دی چې زه تا لیدلی نشم. ډېر ښکلی ډېر مزیدار. او په یو ځای کې پرې خوشحاله یم بې حده، په یو ځای کې پرې خوشحاله یم بې حده، خو په بل ځای کې خندا لیدلی نشم. واه 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 ډېر مزیدار ډېر ښکلی. مننه جي. په دې چم په دې کوڅو کې مې نور څه دي، په دې چم په دې کوڅو کې مې نور څه دي، چې دوه سترګې د اشنا لیدلی نشم. ډېر ښکلی ډېر مزیدار. او ستا راتلو ته به اختر ووایم مرګه، ستا راتلو ته به اختر ووایم مرګه، خو د خپل ارمان قضا لیدلی نشم. ښه نو وایه څه به روغ شمه ننګیاله، په کلونو مسیحا لیدلی نشم. ډېره مننه. په آخره کې به د نوي کول شاعرانو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ نو زما پیغام خو دغه دی چې څوک هم پښتو ادب ته راځي نو مونږ ورته هرکلی وایو، ډېره ښه خبره ده، مونږ ورته خوشحالیږو، خو سره د معیاره دې راځي. د کوم استاد سره د اول زده کړه کوي، هغې سره د ناسته کوي، یا د ادبي تنظیمونو سره خپله رابطه ساتي، دغلته دې زده کړه کوي، نو چې راځي چې په یو صحیح طریقه راځي، داسې نه چې په غیر معیاري لکه دا اوس چې دا څنګه ډېر کسان زموږ مخې ته راځي، هغې چې کوم دی نو ډېر غیر معیاري کارونه شروع کړي دي، او لکه شعرونه یې هم دغسې دي. نو دا د پښتو ادب دپاره د شعر دپاره ډېر لوی نقصان ګڼم چې څوک دغسې په دغه طریقه راځي. نو زه وایم چې په دغه طریقه دې نه راځي او په صحیح طریقه دې راځي، صحیح زده کړه دې کوي، نو ډېره ښه خبره ده. او د غیر معیاري لیک نه دې بالکل ډډه وکړي. لکه لازمي نه ده مونږ ته مقدار نه دی پکار، زما په خیال چې مونږ ته معیار پکار دی. او دغه خلک چې کم غیر معیاري دي نو دې هم راشي، خو لکه دې یو مقدار ته یو دغه ته یو معیار ته ځان ورسوي، لکه د چا نه دې زده کړه وکړي، خپل کلام دې لکه معیاري کړي، نو بیا ښه خبره ده چې څومره خلک راځي. نو دا خو د پښتو ژبې دپاره او د پښتو دپاره یو نیک کار دی او مونږ ورته هرکلی وایو. حسین ننګیال صاحب د وخت راکولو جهان مننه. ستاسو هم ډېره مننه، ستاسو د ټي وي هم ډېره مننه. تاسو دومره زیار وباسئ او دومره دا یو ډېر کړاو غواړي چې په یو شاعر پسې تاسو ځئ او هغې سره لکه مرکې ریکارډ کوئ یا د هغې ځای ته ځئ، نو دا
ډېر وخت غواړي، ډېر کړاو غواړي، خو لکه دا د ستاسو د پښتو ادب سره د مینې یو مضبوط ثبوت دی چې لکه تاسو دومره ګرځئ او دومره زیار کوئ، نو ستاسو ډېره زیاته مننه هم کومه او لکه ستاینه هم کومه چې دغه دروند کار، دغه ګران کار مو په خپله ذمه اخیستی دی او دې ته م غاړه ایښې ده. نو دا ستاسو ډېره لویه سینه ده او لکه زه ورته هرکلی وایم. ډېره مننه. ډیره مننه دوستانو. دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د محترم اختر حسین ننګیال صاحب په ژوند، فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي څیرې سره به راځو. تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ. خپل کوربه بیت ثمر افریدی درنه غواړي رخصت چرته چې وی ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په